علیکم مینوال امید تام چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن په صوابۍ کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. عزتمنو یو پلار ظالم لګېدلی دی چې خپله خوږه لور یې بې دردۍ سره قتل کړې ده. عزتمنو د هغې نه بعد دغه لاش پلار اخیستی دی، دفن کړې ده، یعنې جنازه یې موله کړې ده او ځمکې ته یې سپارلې ده. چې عزتمنو د انتظامي والا ته چې پته لګېدلې ده، یعنې چې پولیسو والا ته پته لګېدلې ده، نو عزتمن د هغې نه بعد بیا دوی دغه پولیسو دغه لاش راایستی دی، پوسټمارټم ته یې وړی دی. عزتمن پوسټمارټم ته وړی، په پوسټمارټم کې پته ولګېدله چې دا په خپل مرګ باندې نه ده مړه، دې جینۍ ته پلار زهر ورکړی چې مینهوال بیا انتظامیه والا دغه د جینۍ پلار شیرامان ونیولو او عدالت ته یې پېښ کړو. عزتمنو عدالت ته یې ټول حقیقت بیان کړو. راځئ مینهواله موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ او زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په خیبر پښتونخوا کې دغه شانتې ورځ ته ورځ ظلمونه کېږي چې نن څنګه په صوابۍ کې شیرامان لګېدلی دی، خپله خوږه لور یې عزتمنو بې دردۍ سره په دغه طریقه باندې وژلې ده. عزتمنو چې شیرامان د لور نه تصویران وتیو او عزتمنو بیا چا دغه شانته چا مجبوره کړې وه ډانسونه یې کول، بېقاعده چا شیطانانو ترېنه ویډیوګانې کړې وې. دغه ویډیوګانې عزتمنو د دغه جینۍ پلار ته یعنې شیرامان ته چا راولېږل او چې ویې کتل نو عزتمنو شیرامان بیا ځان خپل د اوښي سره چې کوم یو د خور خاوند دی عزتمنو هغه سره دغه خبره شیر کړه چې نوم یې ناصر خان دی. ناصر خان شیرامان ته سلا وکړه او ورته ویې ویل چې یعنې بس دې له به د 100 روپو زهر راوړو او دې ته به یې وربی کړو او دا به ایسته ختمه به کړو، ځکه چې دې زمونږ عزت سره لوبې وشولې، زمونږ عزت ځي. نوالو شیرامان هغه شانتې کار وکړو چې څنګه ورته اوښي ویلو. عزتمنو زهر یې ورکړي دي، جینۍ وژلې ده. د هغې نه بعد عزتمنو بیا سهار کې چغې شروع کړي دي چې راشه زما لور مړه ده. مینهوالو د کلو خلکو بېقاعده د دغه جینۍ جنازه کړې ده چې ښخه کړې ده. نو عزتمنو دغه شانتې کلو کې خوا کې یو ګاونډي هغه ټول حقیقت بیان کړو او ورته ویې ویل چې دا چا په زبردستۍ باندې وژلې ده. نو مینهوالو پولیس انتظامیه بیا دغه لاش راایستی دی، پوسټمارټم ته یې هسپتال ته یې وړی دی. چې پوسټمارټم یې شوی دی نو دا یعنې په خپل مرګ باندې نه وه مړه، دې جینۍ ته زهر ورکړل شوي دي. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې مرګ نه وساتي. زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې. د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.